أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو وبئس للظالمين بدلا. مخکې آیاتونو کې د دنیا د معمولی د لږ وخت کېدو دپاره یو مثال پیش کو چې الله رب العزت وایي زه بهران راووروم د اسمان نه د بر طرف نه په هغې باندې ګیاګانې راوخیږي او د هغې نه وروستو هغه بیا زیړ شي او زری زری شي بیا یې بادونه الوزئ رالوزئ. دغسې د دنیا عمر دی. دا هم اول کې انسان دی پیدا شي بیا لوی شي بیا پکې رو رو کمزوری پیدا شي او آخر کې داسې شي چې لاړ شي مړ شي نو داسې چې کله خاورې ایرې شي زاړه شي وخت پې تیر شي هډوکي وریږي. دغه د دنیا وخو لاړ باقی پاتې کېدونکي هغه نیک عملونه دي. که څوک په مال باندې غره کېږي که څوک په اولاد باندې غره کېږي نو دا خو ډول ډال د دنیا دی. کار باندې چې راځي نو هغه به نیک عملونه وي. دنیا کې بعضې سخت څیزونه دي کلک غرون ته ګوره الله وایي دا به زه لرې کم دا به والوځي. ځمکې ته ګوره دا به بالکل په ډاګه باندې یو میدان به دا خلک ټول به راجمع کو او د دې اعمالنامه به دوی له ورکړی شي نو دوی به چې اعمالنامه ګوري نو دوی به وایي چې دې کتاب له څه شي دې خو هر څه راګیر کړلي وړې خبرې هم راګیر کړلي او لویې هم راګیرې کړلي. الله وایي څه چې دې کړلي هغه به ټول حاضري په چا باندې به هېڅ قسم ظلم نه وي. اوس تذکره کوي د دې چې زه کله د الله خبره منم ته وې داسې کوه او داسې کوه زه دغه کوم لیکن دا بعضې خبرې چې نه کوم نو په هغې باندې زه بیا د شپې یریږم. خوب کې راپسې کله سړی راځي پیر صاحب بابا راپسې راشي و چې ته قلاریږې نه کله را باندې کټړی کله نورې خبرې مخې ته راځي همسایې را چوته کړي دا دې په خېټه کې درومانډم ته قلاریږې نه زما هغه نذرانه شکرانه 11 12 نه راکې سړی ویریږي نو بیا هغه شی شروع کی هغه شرک بیا شروع کی 11 12 د الله د نوم نه سوا د بل په نوم باندې چې کوم ورکولی کېده هغه دی بیا ورکول شروع کی. نو الله رب العزت په دې آیاتونو کې دا ښیي چې دا ګوره ستا پخوانی دشمن دی کله په یوه جامه کې راځي او کله په بله جامه کې کله د دوست په شکل کې راځي او کله د دشمن په شکل کې کله د وړوکي په شکل کې راځي او کله د ځوان او کله د بوډا په شکل کې راځي او تا د دین نه اړی نو په دې باندې ځان پوه کړه چې کله تا د الله د حکم نه د پیغمبر د طریقې نه اړی شرک ته دې اړی نو پوه شه چې دا شیطان دی. مختلفو ځایونو کې مختلف طریقې باندې دی راځي. الله وایي دا ستاسو پخوانی دشمن دی ستا د نیکه د آدم علیه السلام دشمنو. د هغې تذکره کوي او کم چې هغه خلق دي چې ظالمان دي الله وایي دی ما
نه د دوی خپل پیدایش ته حاضر کړي، نه مې اسمانونه او ځمکې پیدایش ته حاضر کړي، او نه زه د بل چا نه امداد غواړم، د بل چا نه امداد زه نه حاصلوم. قیامت ورځ براشي نو د قیامت د ورځې حال ذکر کوي. د خلکو په دنیا کې د الله نه سوا نور کاغه الهه ورته وی، پیران ورته وی، دغه څیزونه یې نیولي. نو کم چې نیکان خلق دي یا خو نیکان دي، لیکن چې کم بد خلق دی د هغې خبره تذکره کوي، او آخر کې ځای د جهنم دی، د هغې تذکره به راځي. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کله چې وې منګه ملائکو ته سجده وکړئ آدم ته، فسجدوا نو ټولو سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس ونه کړه. ابلیس ته وې تا ولې سجده ونه کړه؟ وایي زه آدم علیه السلام ته سجده نه کوم، وایي دا شیطان دی، کله کله به یې داسې خبره به راځي نو دی زه پسې مونځ نه کوم، وایي زه دته سجده نه کوم. هلکه حکم د الله دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلی صلو خلف کل بر و فاجرین، هر نیک او بد پسې فاجر پسې مونځ کوئ. دی وایي نه زه پسې نه کوم، وایي دی د پیغمبر نه غټ راغی، الله د حکم خلاف کوي دی. پیغمبر وایي په هر بر او په فاجر پسې کوا، نیک او په بد پسې کوا، دی نه کوي، دی به نور نورې خبرې جوړوي. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ابلیس په لار باندې سړی رواني بیا داسې کسب کوي. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کله چې وې منګه ملائکو ته سجده وکړئ آدم ته، فسجدوا نو ټولو سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس ونه کړه. کان من الجن، دی و د جناتو نه، ففسق عن امر ربه، نو دی اوت د الله د حکم نه، د خپل رب د حکم نه دی اوت. رب ورته وی سجده وکړه، دی وی سجده نه کوم، ځان یو طرف ته کو، یو سیټ ته کو. الله ته ولې دی ونه کړه؟ نو کله وایي انا خیر منه، زه د نه غوره یم. ولې دی پیدا کړلی د خټې نه او زه پیدا کړی د اور نه. وایي اور غوره یې د خټې نه، دا تا چا ویلي وایه؟ دروغ وای، غلط وای. ولې اور د اور خو څه حقیقت نشته، نسل یې نشته، د هغه پلار نه دی معلوم، نسب یې نشتی، دا بې نسبه دي دغسې. دی وایي دا بنیاد یې نشتی، دا بل پکې بنیاد پرست دی، وایي بنیاد باندې ولاړ دی، ا د بل بنیاد نشتی. د اور خو څه بنیاد نشتی. که دلته کاغذ دی ورته مخکې که کاغذ د کاغذ باندې بلیږي، که هغه خواته لرګی دی ورته مخکې کو لرګي باندې بلیږي، که هلته کې ګیس دی ورته مخکې کو په ګیس باندې بلیږي، که کپړه دی ورته مخکې کړه په کپړه بلیږي، چې څه شی دی ورته مخکې کړی هغې باندې بلیږي. هلکه دا ټول څیزونه ته لر کا، یوازې اور وښایه موږ ته، یوازې اور نشته بیا. و اصل یې نشته که نه بنیاد یې نشتي. او خټه خاوره د هغې خو بنیاد شته که نه، د یو ځان له حیثیت دی، د اور حیثیت نشتی. کان من الجن، و دی د جناتو نه، ففسق عن امر ربه، نو و دی د خپل رب د حکم نه. افتتخذونه وذریته اولیاء من دونی، آیا نسئ تاسو دلره آیا نسئ تاسو دلره په دوستانه باندې، وذریته او د اولاد، آیا نسئ تاسو دلره او د اولاد لره په دوستانه باندې، من دونی زمانه سوا. وهم لکم عدو، حال دا دی چې دی ستاسو دشمن دی، ستاسو د پلار دشمنو، ستاسو د نیکه دشمنو، ستا دشمن دی، هغه دشمنی دی پالی، او نو تا سره دشمنی ونه پالله. د هلته کې د الله په مخ کې قسم کړو، لاقعدن لهم صراطک المستقیم، یا الله ستا په دې نیغه لاره کې به کښېنم او دې نیغه لاره نه به اړوم. ویلو ولا تجد اکثرهم شاکرین، ته به دې کې اکثر شکر گزار ونه مومې، ستا بندگی به ونه کی. الله وی ځه څه چې کې کوه، مخکې تیر شي صورت بني اسرائیل کې.
وبئس للظالمین بدلا ډیر بد دی د ظالمانو د پاره په بدله کې د الله نه. دا شیطان ډیر بد دی د ظالمانو د پاره په بدله د الله کې. الله یې پرېښو او شیطان یې واغست، ابلیس یې واغست. دا خو ډېر بد دی. دا خو ډېره بده سودا وشوه. دا ډېره بده بدلون راغی. دا ډېر بد دی. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض نه دی حاضر کړي ما دا خلق پیدایش د دې اسمان نو د ځمکې ته ولا خلق انفسهم او نه د پیدایش د دې خلقو نفسونو ته. الله وایي ما د دې نفسونو ته دا خلق نه دی حاضر کړي چې دی خپل نفس په خپله باندې وویني که نه. دارنګې دا مې نه دی حاضر کړي د دې اسمان نو د ځمکې پیدایش ته. الله رب العزت چې د خلقو له څه ورکړلي، انسان دی د انسان له چې څه ورکړلي، غوږونه یې ورکړلي، سترګې ورکړلي، لاسونه یې ورکړلي، نور اندامونه یې ورکړلي. دی نه دی ښودلي چې ماله داسې شکل راکه، ماله داسې سترګې، ماله دوه سترګې راکه، دوه غوږونه راکه، دا یې نه دی ویلي. الله رب العزت د طرف نه خپل احسان دی د الله رب العزت چې ورکړي دي، او چاله چې نه یې ورکړي نو الله رب العزت د هغه سره بیا په هغه باندې ډېر رحم کوي، ډېر ګناهونه یې معاف کوي. ولې ده کې دا کمزوري موږ راوستله. لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د چا نه چې کریمتین واغستی شو، د هغه سترګې ترې واغستی شوې، د په هغې باندې صبر وکړو نو د دې صبر په بدله کې جنت پوي. ولې سترګې ترې اغستې دي که نه، نظر یې ترې اغستی دی، نظر یې ترې واغست نو د نظر اغستو په بدله کې چې د پې صبر کړلی نو جنت به الله ورکوي. شرط پکې دا دی ګورئ چې صبر به کوي. دویمه دا ده چې ایمان به یي، ایمان به یي، صبر به یي، نو الله به دې په مطلب کې جنت ورکوي. نور اندامونه د هغې باره کې الله رب العزت د پاره د صبر کړلی. الله وایي ما نه دي حاضر کړي دي پیدایش د اسمان نو د ځمکې ته او نه پیدایش د دې خپلو نفسونو ته. وما کنتم متخذ المضلین عضدا او نه به زه نیون کې ګمراه کوونکو لره په امداد خپل باندې. کم چې ګمراه کوونکي دي نو الله هغه نه امداد نه اخلي. کله کله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الله رب العزت یؤدي الدین یؤید الدین. الله رب العزت د دې دین تایید کوي، د دې دین حفاظت کوي، دا دین مضبوطی په یو ګناهګار سړي باندې، فاجر سړي باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ابتدا کې چې کله مسلمانان مغلوب وو نو دعا یې وکړه اللهم اید الاسلام باحد العمرین، یا الله دې اسلام له مضبوطیا ورکې، طاقت وله ورکې په دې یو د دوو عمرینو کې. دا دوه عمر دي، دې دوه عمرینو کې یا الله یو تن مسلمان کې، یو عمر ابن هشام او یو عمر ابن خطاب. الله رب العزت هغه دعا قبول کړه د عمر ابن خطاب، عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بارکی، هغه مسلمان کو او د هغې نه د اسلام هغه ترقی او وده شروع شوه. وما کنتم متخذ المضلین عضدا، الله وایي ګمراه کوونکي چې دي نه هغه نه امداد نه علم، نه مزه نیونکي مضلینو لره په امداد خپل باندې. ویوم یقولو نادو شرکائی الذین زعمتم، قیامت ورځ بشي نو الله به آواز وکړي د خلکو ته به وایي، مشرکان چې کوم دي هغې ته به وایي نادو آواز وکوي شرکائی یا زما هغه شرکاونو ته، زما شرکاو ته الذین زعمتم هغه چې تاسو پې ګمان کاو، فدعوهم نو دوی به ورته آواز وکړي. پخوا دور کې د نوح علیه السلام دور کې هلته کې نور باباګانو ودو سواو یغوس یعوق و نصرو، دا پنځه الله ذکر کړلی قرآن کې. هغې به دا خبره کوله لا تاسو مه پرېږدئ ود ولا سواع ولا یغوس و یعوق و نصرا، دا چاته پرې نه دی وی.
نو دی به هغې ته آوازونه کول. د هغې نه چې رستو راشي نور ګڼ جوړ شوي دي پکې. کله پکې بال پکې راغلی چلګزی بابا، بال پکې و 100 ګزه و هغه، نو هغه شلګزی به وي. دلته کې هم شلګزی دی، چلګزی وي. د 100 نه خلکو چل جوړ کو، چلګزی یې کو. بهرحال نو دا خلک دا قبر کله داسې اوږد جوړ کي، کله 100 ګزه جوړ کي، کله 100 فوټه جوړ کي. او دا 100 ګزه خو نه دی دومره که نه، سړی دومره اوږد نه دی، قبر یې دومره اوږد دی. نو هلته کې بال بابا ته به اواز کو. د هغه نه وروسته نور پکې هم ډېر شی تېر شي دي، هغه چې نومونه د هغې معلوم نه دي. دې خوا ته چې کله راغله نو هغې کې لات و منات و عزا وه، هبل و نور ډېر شی و. نو دغه لات منات و عزا دا هم څوک و، دا هم نیکان خلک وو. یو پکې سخي و، لات سخي بابا و. دا سخي بابا داسې عام سخي هم نه و، عامو سخیانو په شان نه و. خاص کم خلک چې به راتله حج له به راتله نو د حاجیانو له به ستوان ورکول، ستوان به ورکول. په اصلي غوړو کې به وله دغه ستوان لړلي وو، دا به وله پکې میلاو کړه، دا به وله ورکول، غوړي او ستوان به ورکول. دارنګې بعضې پکې هغې به اوبه ورکولې، لیکن په هغې باندې کارونه شو. چې کله ایمان نه نو بیا کار نه کیږي. پې قیامت ورځ شي نو الله به ورته وایي نن ورته بیا آواز وکوي، نو آواز به ورته وکړي فدعوهم، دی به دنیا کې دی زموږ شرکاو، موږ به په ګمان کاو چې دی به زموږ کار کوي، دنیا کې به هم کوي نو آخرت کې به موږ د عذابونو نه خلاصوي. فدعوهم نو دی به ورته آواز وکړي فلم یستجیبوا، هغې به ورله قبولتیا ونه کړي، جواب به ورله ورنه کړي. وجعلنا بینهم موبقا، او تیار کړل ګرځولې موږ په منځ د دې کې ځای د هلاکت. هلته کې یو طرف ته خو میدان دی او بل طرف ته جهنم دی. بس الله وایي د هغې په منځ کې مې جهنم تیار کړلی، نو د جهنم ته به غورځوم. نور ځینو کې راځي بیا ورعى المجرمون النار، او اینی به مجرمان اور لرا. مجرمان چې ګوري نو اور بینی. کله جنت په باره کې راځي وازلفت الجنة للمتقین، جنت به متقیانو ته ښکاره کړی شي، ډولې به کړی شي، نږدې به کړی شي، جنت به ګوري، جنت بینی. او جهنمیان دي نو هغې ته به جهنم نږدې کړی شي، او ګوري یې نه وه. ورعى المجرمون النار، نو اینې به مجرمان اور لرا. فظنوا، نو خیال به وکړي انهم مواقعها، چې دی ته ورپرېوتونکي دي. ولم یجدوا عنها مصرفا، او به نه امید هغې نه ځای د پنایې، ځای د واپسۍ، ځای د تېښتې، بل مصرف به نه وي چې دی د هغې نه واوړي بل طرف ته لاړ شي، بل ځای د اورېدو نشتي. رکوع دومره ده، زیاتې خبرې پکې نور نشي کولی، به دغه ځای باندې پرېږدو، کله کله پکې لنډه راشي. ښه ده. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، او کله چې وایي موږ ملایکو ته سجده وکړئ آدم ته، فسجدوا، نو ټولو سجده وکړه، الا ابلیس، مگر ابلیس ونه کړه، کان من الجن، دی و د جناتو نه، ففسق عن امر ربه، نو دی اوت د خپل رب د حکم نه. افتتخذونه وذریته، آیا نسی تاسو دلرا و ذریته اولاد د دلرا اولیاء په دوستانه باندې من دون زمانه سوا، وهم لکم عدو، حال دا دی چې دا شیطان، دا ابلیس تاسو د پاره دشمن دی. وبئس للظالمین، بدلا ډېر بد دی د ظالمانو د پاره، په بدله کې د الله نه دا شیطان، دا ابلیس. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض، نه یې حاضر کړي موږ دی خلکو لره پیدایش د اسمان نو د ځمکې ته، ولا خلق انفسهم، او نه پیدایش د دې خپلو نفسونو ته. وما كنت متخذ المضلین عضدا، او نه مزر نیونکې گمراه کوونکو لره په امداد خپل باندې. ویوم یقول نادوا شرکای الذین زعمتم، او ورځ د قیامت و یاد کا، دا غي تذکرې د خلکو ته وکنه په ورځ باندې. ویوم یقول نادوا، په هغه ورځ باندې
چې او به وایي الله نادو آواز وکوي شرکا یا زما شرکاو ته الذین زعمتم هغه چې تاسو په خیال کاو هغه چې تاسو یقین ساته په دنیا کې فدعوهم نو دی به آواز وکي فلم یستجیبوا لهم ناغي بو قبولتیا ونکي ولې هغې باندې وزان خپله سختوي هلته کې ونه کېږي که نه هلته کې مور و پلار په شان دی نږدې مینه کوونکي په دنیا کې څوک شته نه که نه مور و پلار نه نږدې څوک نشتي لیکن هلته کې مور و پلار دی هغه به د یو بل نه تښتي ورور به د ورور نه تښتي یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه یو بل نه به تښتي اول کې تذکره د نورو کوي یوم یفر المرء من اخیه د ورور نه به تښتي یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه ښځه خاوند د یو بل نه به تښتي پلار او زوی به د یو بل نه تښتي مور او بچی به د یو بل نه تښتي رور به د رور نه تښتي دا داسې ورځ ده که نورو ته وی هغې به هم که اولیاء کرام دي بزرګان دي تر دې پورې چې پیغمبران دي هغې موږ ستاسو په کار نه راځو ښه انبیا علیهم السلام نور چې دي هغه به هم دا وایي نفسي نفسي یو زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی چې هغه به وایي امتی امتی زما امت زما امت فلم یستجیبوا لهم نو دی چې کله آواز وکړي نو قبولتیا به ونه کړي دي له جواب ورنه کړی شي هغه به جواب ورنه کړي فلم یستجیبوا لهم نو دی به جواب ورنه کړي دي وجعلنا بینهم موبقا او ګرځولې موږ په منځ د دې کې ځای د هلاکت ورأى المجرمون النار او به ویني مجرمان ور لره فظنوا نو یقین به وکړي انه مواقعها چې یقینا دې ځای ته ورغورځېدونکي دي پرېوتونکي دی ته ولم یجدوا عنها مصرفا او به نه امیدي د هغې نه ځای د تېښتې ځای د پناه الله رب العزت موږ له قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین